الله الله الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدقت يا رب العالمين. طلاق مسائل شروع دي. اوس الله رب العزت پاگه کی طلاق دا مسئله کوي بلا ذکر کړی دا. الطلاق مرتان هغه طلاقونه الطلاق طلاق چې دی مرتان دو دي. الطلاق هغه طلاق چې دینه پس رجوع کیږي مرتان دو دي. فامساک حصارول دی بمعروف په ښه طریقې سره او تسریح یا پرېښودل دی باحسان په ښېګړې سره په ښې طریقې سره. خبره دا ده چې چېرته تا فصاحي الفاظو سره او د دوو طلاقو نیت دې کړي دوه پیرې دي وي یا چې دی نو عدتونه وغیره پکې پوره شو تاسو ته دا د طلاقو دا داسې مسله چې دا ډیره نازکه ده. د الفاظو نه مکمل ځان بچ کول پکاري، د نیت نه ځان بچ کول پکاري. خلک طلاق ورکړي پس د هغې بیا د مولیانو نه علماو نه مفتیانو نه ګرځي تپوسونه کوي. خدای دې بیخ بنیاد وباسه چې ته مونځ ته نږدې کېږي نو مسله به یې زده کړې که نه، ته چې روژه نیسي نو مسله به یې زده کړې که نه، ته چې حج له ځې نو مسایل به یې زده کړې که نه. او ته دومره لوی پروګرام کې دومره لوی کار کې چې دوه خاندانونه ستا د وجې ټوکړې کېږي او د هغې اړو تپوس نه کوې په شریعت کې چې څه لارې ده، څه دي څه نه دي، نو بیا وروستو ګرځي. نو د دې وجې که زه تاسو ته په دې کې ډېر دې ځای کې بحث وکړم چې دا باین دی او دا رجعي دی دا دی هغه دی کیسه پیسه عوام په دې کیسو نه پوهېږي باین څه ته وایي او رجعي څه ته وایي. بس هغې کې مفتیان بیا د هغه کم کس راشي به ما داسې الفاظ استعمال کړي د هغه الفاظو ته ګوري چې دا کم کیدایي پې بیا پوهېږي. نو دې وجې تاسو ته زه عامه خبره کوم دې ځای که زه درته ډېر سر خلاص کړم چې باین او رجعي او کیسه پیسه پای تاسو نه پوهېږي، عامه خبره زده کړئ بس. نو دې کې بلا بحث دی دې ځای چې څو ورځې په دې ځای د فقې بحث کېږي. الطلاق مرتان هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع کېږي. فامساک نو هغه دوه دي، مرتان هغه دوه دي. فامساک بمعروف یا ایسارول دي په ښه طریقې سره او تسریح یا پرېښودل دي په ښه طریقې سره. ولا یحل لکم او حلال نه دي ستاسو دپاره. اوس خبره داسې ده کاکا چې یو کس دوه طلاقه ورکړو او دې د هغې نه پس هغې ته رجوع کوي چې کوم رجعي طلاقونه نو بس صحیح دی په هغې کې رجوع کولی شي بس ور به شي خواله بیا که نزدېکت پاره طریقه کېږي. خو د زنانه چې زنانه ورته چې مار ته رجوع کړه هغه اوس هغه په میډیا باندې راغلی و هغه څه یو پلیته زنانه د ګانې مانې ویله هغې وی چې د خاوند نه په طلاق هم والي او بیا چې دی نو وایي ما د ملا نه تپوس وکړو پته نه لګي چې په پیسو په 10 روپۍ ملا را پیدا کړو که څنګه په خپله په میډیا طلاق وشي عجب څه دی په میډیا دا طلاق داسې ښه شي چې په میډیا طلاق ته غواړي بیا هغې چې طلاق ورکړه نو بیا یې په دوباره چې په میډیا راغلی ما د هغه نه تپوس وکړه موږ دوباره یو ځای کېږو دا طلاق نه دی شي. نو الله رب العزت فرمای چې اوس دا رجوع چې دا ما تاسو ته یا په نزدېکت سره زنانه او سړی چې خپل ته نږدې شي او بل ته یا چې دی لاس معمولي وروړي یا ورته په خوله ووایي چې بس زه ستا طرف ته بس ته زما ښځه یې نن نه پس بیا خو دا دوه طلاقه به سټوري که د دې نه پس د یو هم ووایي نو بیا چې دی دا ښځه ترې لاړه. دکه شان یو کس یو طلاق ووایي او دوه پاتې شو
نو اوس که د هغې نه پس د رجوع وکړو بیا د یو طلاق هم ورکړه نو 2 شو، که بیا یې بل ورکړه 3 شو، بس کیسه ختم. 3 طلاقه خیر دې ځای کې خو دا 2 دغه خبره زده کړي. نو دا چې دا د ده نه څه شوه دې ورته رجوع کولی شي. ولا یحل لکم او حلال نه دي ستاسو دپاره ان تأخذو چې تاسو ایسارې کړئ دي لره مما د هغه څه نه ان تأخذو چې تاسو واخلئ د دوی نه مما هغه څه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي ته شیئا څه څیز الا شیئا څه مال الا مګر ان یخافا که چېرته یې یارېده دا ښځو خاوند الله یقیمه چې اوبه نشي ساتلی حدود الله حکمونه د الله تعالی قایم به ونشي ساتلی حکمونه د الله تعالی. اوس فإن خفتم که چېرته تاسو یریدې الله یقیمه چې قایم به ونشي ساتلی حدود الله حکمونه د الله تعالی. د دویم کې چې فإن خفتم که تاسو یریدې دلته وارثان او خپلوان مراد دي. فلا جناح علیهما نو هیڅ ګناه نشته په دې دواړو باندې فیما چې په بدل کې ورکي دا ښځه په هغې سره فیما چې په بدل کې ورکي دا ښځه افتدت په هغې سره په بدل د بدن خپل کې بیهي په بدل د بدن خپل کې. دې ځای کې یو مسله ده اصل کې دا جمله لږه ګرانه ده خو بس عامه مفهومي معنی من کوو خو دې ځای کې اصل کې یو مسله ده. مسله دا ده الله رب العزت وایي ولا یحل لکم و حلال نه دي ستاسو دپاره ان تأخذو چې تاسو واخلې مما دلته د مهر دا مسله ده. مثال په طور یو زنانه له چا مهر ورکړي په نکاح کې 10,000 روپۍ مهر مقرر شي 10,000 روپۍ مهر مقرر شي نو په دا سړي باندې اوس لازم شو او دا قیمت دی د سړي دپاره د زنانه د خاص اندام د حلال کېدو چې هغه دا لپاره جایز شو ځکه پردۍ زنانه ته خو سړی نشي نږدې کېدی خپلې ته نږدې کېږي نو دا لپاره د خاص ځایونو قیمت شي. اوس دغه مهر چې څوک مثال په طور 10,000 کوي 20,000 کوي 10,000 کوي 1 توله کوي 2 تولې کوي اوس د خدای بیړۍ چاپه کې څوک 15,000 به لیکي او که 10 لیکي کار څه کوي خلک خو په تباهۍ باندې لګیا دي. اوس دا پته ورته نشته چې دا په دې خاوند لازم شو دا خاوند به بیا پوره کوي ورکوي به دا به ورکوي یو خو داسې ماپ کړي ښه داسې په خوله وایي چې ماپ دی یو چې ولله ته ورکړي په ړومبې دا مال ولله ټول ورکړي او هغې د خپل طرفه درکړي چې نه بس ما تاله درکړی دی ستا شه سړیه او یا نیم مال درکړي نو بیا هم چې دی صحیح ده ټیک او هغه زمونږ مفتي صاحب دی نو هغه وایي چې دا چې چاله طریقه ورځي که نه وایي دا چې دا په ړومبي ځل ته لاړ شي کمرې ممرې ته نو خامخا نو دا د هغې کار وي بس سړي ته دا مخه داسې ښکلې ماپ کېږي بس ته ورسره لږې خبرې مبرې خوږې مږې وکړه بس هغه ورته مهر ماپ کړي الله یې ماپ کړي وي بیا وروسته نه دی هغه عبدالجګر مولوي صاحب به وي یوه کس چې دی نه ښځې نه ډېر زیات یارېده او دا بل د سره یارېده نو دواړه ښه کلک ملګري نو د یو ورته چې هلکه تا څه چل کړی دی چې تا ستا نه دا ښځه ډېره یارېږي او زما نه یارېږي نه ما خو ور څه وکړو هغه ورته چې سړیه وایي د واده لومبنۍ شپه مې وه کمرې ته لاړم نو پیشو چې ده نو په کمره کې وه چاړه مې راواغېسته یو څو چړۍ مې وواله چې خاوند مې ولیده دا ښځې مې ولیده چې او خو بیړۍ چپه شي دا خو ډېر ظالم دی وایي چې هغه یارېدلی اوسه پورې یارېږي نو دې لالا هم څه چل کړی دم بېګاله پیشو بوتې ده چې ده بوله چې هغې څنګه میاو کړه ده چاته تړلې وه پټه ده یو 2-3 چړې هغه ورته کښېنه ده بادرودله وایي دا د هغې لومبنۍ شپې کار اوس تا نه وخته دی اوس زه نه یارېږم ته ما لیدلې چې ته دومره دلی نو خبره دا ده چې دغه مهر دا ولیکلی شي په نکاح کې مثلا مین بنیادي دا وه که هغه ته په کویدن کې نکاح تړلی شي او که په دغه شپه تړلی شي کار زما خپله مثال په توګه ما خپله چې کومه تړلې چارساده کې ما تجوید کو څوک راپسې راوي نکاح خیر ما له نکاح تړلی نو هغه پسې ځالې غالبا 2 جریبو یا 15 جریبو هر څه هغه جینۍ پسې لیکل نو ما ورته دا زیات دی هغه راته ویم دا بیا ورکوي ښه دا ورکولو مې هغه دا ټول مال اوس دا د جینۍ شه بیا دیکي خیر یو څه بل څه اخره کې راته هغه پلار او غرونه وایي سړي وایي دا د دې حصه ده دې پوه شه او ښځه یې پوه شه وایي بس که ورکوي ټول دې ورکوي
نو خبره دا ده چې دا به دې سړي لازمي شو دا به دې یو انا ورکوي. اوس که هغې د خپل طرفه ماپ کړي بیا له کیسه سره چې دوی ورله ورکړي هغه ورته وایي چې دا له الله تعالی مې درکړی دی بس کیسه ټیک ده بیا صحیح شو. اوس دې ځای کې الله هم دقه مسله کوي چې ولا یحل لکم حلال نه دي ستاسو دپاره ان تأخذو چې تاسو ورکړئ ان تأخذو چې تاسو واخلئ مما هغه څه آتیتموهن چې ورکړی دي دې ته شیئا څه مال الا مګر. اوس خبره دا ده که چېرته نور معلومي مثال په طور خلکو نور څه سامان کړي یا یو څه بل څه هغه هم ترې واپس نه اخیستل پکار ځکه حدیث شریف کې راځي وایي چې ته چاله یو تحفه ورکړې او دا دې واپس هلې دا داسې ده چې یو سپي الټی وکړي او واپس یې چې دي نو هغه څټي دا څومره بد خیر الا مګر دونه خبره ده ان یخافه که چېرته یارېده دا ښځو خاوند. اوس دا ښځو خاوند یارېده الله یقیم حدود الله چې قایم به ونه شي ساتلی حکمونه د الله تعالی نو فین خفتم که چېرته تاسو یارېدې الله یقیمه. اوس فین خفتم د خاندان والا ته یې خاندان والو که تاسو چېرته یارېدې دا ښځو او خاوند شپه ورځ جګړې کوي شپه ورځ شرمول دي یو بل پسې چې دی نو وروڼو یې ډانګونه راغښتي یو بار خلکو بار هم غویمي یو څو د دې سره طبیعت نه لګي نو فین خفتم که چېرته یې خاندان والو تاسو یارېدې الله یقیمه حدود الله چې قایم به ونه شي ساتلی د دواړه حکمونه د الله تعالی فلا جناح علیهما نو بس نشته د هیڅ ګناه په دې دواړو باندې هیڅ ګناه نشته. ها علیهما بیدوان فیما فهغه څه کې افتدت چې په فدیه کې ورکړي دا زنانه به په هغې سره چې په فدیه کې ځان خلاص کړي دا زنانه به په هغې سره چې دا فدیې په طور ورکړي دا زنانه مثال په طور د خاوند سره خبره وکړي چې یاره تا سره خو مې طبیعت نه لګي زه تا ما پسې 15 جرې به ځمکه لیکلې او دا در پسې واپس لیکم او ته چې دی نو دغه وکړه د سی ورته بس ما له طلاق راکړه دې ته څه ویلی شي خیر دا لیکل ورسره وکړي نو بس دا صحیح ده. دا په شریعت کې اجازت د دې شته د دې په شریعت کې اجازت شته. نو که چېرته داسې او دا ښځه او خاوند په دې باندې سلا شو په دې خبره سلا شو خاوند ورته او وکړه نو دا بس خبره ټیک شوه دې ته خلع ویلی شي. عدالتونو کې دا نن سبا چلیږي بلا شي. نو زه خپله د دې ځایونو یو څو مسایل راغلي مونږ تلي چارسدي ته پکې تلي وغیره کیسه بیسه نو بیا خبره بس سمه شوه بس دوی به ترمنځه په مال باندې روغ وکړي عدالت کې کوي که دلته کوي بس لیکل میکل به واپس شي هر څه به وشي چې بهیمه دا 15. اوس که داسې چېرته چې دا سړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې څونه مهر وي د دې نه زیات به نه خو بعضې علما بیا د دې هم اجازت ورکوي که چېرته دغه خاوند غریب وي او ورته چې بهی ستا په واده باندې خو زما 2 لکه روپۍ راغلي دي 15 لکه روپۍ نن سبا واده کول خو هم چې دی نو د کشمیر پته کول دي هغه ورته وایي چې بهی زه خو دا خرچه بیا نشم برداشت کوی زه به دوباره اوس بل واده کوم په هغې به زما خرچه راځي دا خو چې دی صرف خاندان والا جوړې دا به 15,000 او دا به 10,000 او دا د واده جوړه ده دا د پلانکي ځای جوړه ده دې سره به زه څه کوم دا ښځه ورته وایي چې زه بس دغه پیسې هم زه در کوم اب هم دله زه در کوم خو ته ماله طلاق راکړه نو بیا هم صحیح ده. او اوس که چېرته دا خاوند او ښځه په یو خبره سلا نه او اسلامي حکومت اسلامي قانون نه او بیا د عدالتونو نه د خلع سرټیفیکیټ زر تر زره لکه 3 عدالت 3 پیرې چې عدالت ته زما خیال د الله نه شي نن سبا د خلع سرټیفیکیټ ورکړي چې زه ته د خاوند آزاده شو دا موږ خپله دلته څه مسایل راوجد شوي موږ تلي د خلع باره کې د چارسدي ته وغیره نو هغه مسله چې ده نو هغې وایي چې نه د عدالتونو هغه نن صفایي اعتبار نشته لهذا خپل ترمنځه که ښځو خاوند په څه باندې سلا شو صحیح ده او که د هغې نه ماسیوا چېرته د عدالتونو سرټیفیکیټ نو هغه معتبره نه ده. صحیح شو په دې باندې پوه شوې چې ښځو او خاوند په کوم شي باندې سلا شي دا ښځه ورته مهر ماف کړي هغه ورله طلاق ورکړي بیا هم صحیح ده یا دا ښځه ورته د خپل طرفه د دویم واده خرچه ومني او هغه ورته وایي چې بهی دغه بس بیا ټیک ته زه دې پرېږدم بس دا بیا صحیح ده. تلک حدود الله خو د حد نه دغه نه کوي اوړي به نه ځکه اوس د دې ښځې ضرورت دی دې طبیعت نه لګي یو څه بل څه دې به پرې ظلم زیاتې کوي چې نه بهی د ده دپاره چې د هغې د 10,000 وس نه کېدې ورته چې 2 لکه روپۍ راوړه نو بس کار ته به بیا ټیک شي کلیر به شي نه داسې بیا نه پکار.
تلک حدود الله دا حدونه د الله تعالی دي فلا تعتدوها بس دا حکمونه د الله تعالی دي بس تیری مکوي په دې باندې او من يتعد حدود الله هغه چا چې تیری وکړي په حدود د الله تعالی باندې فاولئک بس دا کسان هم ظالمون د ظالمانو نه دي. فإن طلقها بس کچرته طلاق ورکدري فلا تحل له بس حلال نه د خاوند لپاره من بعد ورستو داینه حتی تر دې پورې تنکیها چې په نکاح سره والی زو د زنانه زوجن غیره بل خاوند ها اوس کچرته دې سړی دریم طلاق ورکو خلک خوین خري یو د غلطه پکې ما بعد یو د ظالم دی یو 2 3 4 5 شپږ واته ولس طلاق یې په یو ځای مې درکړه و دا سخت ګناه ده دریو نه سوا خو د دریو په یو ځای اجازه نشته نو بیا لګیای تور بس دا نور خو بیا د سره حساب کتاب نشته خو ګناه شته ځکه چې بس درې مدبل درې سړی وي بس ښځه دې آزاده شوه دا نور چې ته ورکې دا بیا ته پردۍ ښځې له طلاقونه ورکې ستا له سره خپله ښځه نه بس هلته پردۍ شوه او خلک وایي چې په غوسه کې مې وي نو هغه چې په غوسه کې نه نو په رضا باندې څو ښځې له طلاق ورکړي چې یو ښځې ته خلک وایي چې یاره 10 کاله مې در سره تېر شو او تا زه ډېر زیات خوشحاله کړم تا زما ډېر زیات خدمت وکړو د مور پلار دې زما خدمت وکړو او زه اوس تا نه ډېر متاثره شوم نو لحاظه زه تا له طلاق درکړو داسې دا به کم کوي نو دا طلاق یا په غوسه کې کېږي یا په جګړه کې کېږي یا به چاته شراب څښلي په ګډو وډو چرس به څښلي اپین به راخکلي یا به نن سبا شیشه میشه د یو څه بل څه نو بس بیا به چې دی نو دې طلاق ملاک ورکوي اس بې څه خو څوک کمعقل خو نه دی چې به 15 لکه بیا واده کوي نو فإن طلقها که چېرته بیا چې دا درېم ورکړي که نه نو د دې نه بس بیا لاره سمه نه ده بیا چې دی بل خاوند ته به واده کېږي دا اوس دا قرآن وایي بل خاوند ته به واده کېږي او بل خاوند چې ورته نزدېکت اختیار کړي او پس ته هغې په خپله خوښه طلاق ورکړي نو د دې لومبني دپاره بیا جایز ده که چېرته یې کوي که چېرته یې کوي خو هغه هم د ښځې په خوښه باندې که ښځه دوباره کوي او که ښځه بیا ورسره نکاح نه کوي نو دې پرې نشي کولی پردۍ ښځه ده بس د ده نه لاړه که چېرته لومبني کس 3 طلاقه ورکړو بیا به دویم خاوند ته لازمي واده کېږي او که دویم خاوند بیا په خپله خوښه طلاق ورکړه نو دا لومبنی خاوند دی بیا که چېرته ښځه وغواړي نو بس بیا یې کولی شي صحیح ده د ښځو د خاوند سلی نو بس بیا یې کولی شي او که چېرته دې سلا نه نو بیا نه کېږي 3 طلاقه چې دا په شریعت کې 3 طلاقه دي او دا مسلم او مضبوطه خبره ده ټول امت چې څوک مسلمانان دي دی په دې باندې اجماع ده فإن طلقها که چېرته طلاق ورکړي فلا تحل له بیا حلال نه ده د دې خاوند دپاره من بعد وروستو د دغې نه حتی تر دې پورې تنکیها چې په نکاح سره واهلي زوجن غیره بل خاوند بل سړی په نکاح سره والي فإن طلقها که چېرته طلاق ورکړه هغه دویم خاوند زوج ثاني دویم خاوند بیا طلاق ورکړه فلا جناح بس نشته د هېڅ ګناه علیهما په دې ښځو خاوند باندې دا لومبني چې کوم اوس که چېرته هغه دویم هم طلاق ورکړه نو دا لومبني چې په دې باندې څه ګناه نشته ان یتراجعا که چېرته دې رجوع وکړه یو بل ته که چېرته یو بل سره بیا رضا شو بس بیا صحیح ده ان ظنا که چېرته ګمان یې کوو ان یقیما چې قایم به وساتلی شي حدود الله حکمونه د الله تعالی وتلک حدود الله او دا حکمونه د الله تعالی دي دا حدونه د دین د الله تعالی دي یبینوها چې بیانوو موږ دې لره لقوم دپاره د هغه قوم یعلمون چې پوهېږي واذا اوس دلته یو بله خبره ده واذا طلقتم النساء هر کله چې طلاق ورکړې تاسو زنانو خپلو لره فبلغنا ورسېږي دي اجلهن هغه نیټې معلومې ته یعنې پوره شي هغه نیټه معلومداره هغه نیټه د عدت د دې پوره شي ښه چې ورنږدې شي هغه نیټې د عدت ته نو فامسکوهن بمعروف ایثارې کې دي لره په ښه طریقې سره او سرحوهن یا پرېږدئ دي لره بمعروف په ښه طریقې سره تاسو ته ما ویلو چې جاهلیت په زمانه کې به دا وه چې څنګه به عدت پوره کېده یو طلاق به ورکړو بیا به ورته بیا مې درته رجوع وکړه ته بیا زما ښځه شوې بیا به بلا وخت پې ظلمونه یو څه بل څه کول بیا چې به ښه تنګه کړه بیا به ورته زه یو طلاق مې درکړ بیا به هغې عدت شمارو خواله به مې ورته چې عدت به په ختمېدو شه بیا به ورغی بیا به ورته چې بیا مې درته رجوع وکړه بیا به یې پرې ظلم کو په دې چل به ښځه ډېره رنځوله ظلم زیاتې به یې پرې کو خو الله رب العزت فرمایي چې داسې مه کوئ که چېرته هم د زړه خوښئ او د دې له عدت پوره شوې نه دی هغې ته ورنږدې شوه نو بس که یې ړم غواړي ځان سره ایثاره کړي که ړم غواړي نه څنګه د عدت پوره شي
بس په ښه طریقې سره پرېږدئ، خپل مهر ورکړئ یو څه بل څه، او په ښه په عزت طریقې سره یې پرېږدئ، ځکه چې دا یو عزتداره زنانه ده. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ هر کله چې تاسو طلاق ورکړئ زنانو ته، ښځو خپلو ته په بلغنا او دې ورسېږي ور نږدې شي اجلهن نیټې د عدت ته، فامسکوهن نو پرېږدئ دې لره بمعروف په ښه طریقې سره، او سرحوهن فامسکوهن نو ایساري کړئ دې لره نزدېکت وکړئ دې سره، خپلې ښځې جوړې کړئ بمعروف په ښه طریقې سره. ستاسو ښځې پردې نه دي، ګزاره کوه خیر دی. ښه تاسو ته خو ما ویلو د سینډل ګزار ته لږ ځان تیاروه خیر دی. وسرحوهن یا پرېږدئ دې لره بمعروف په ښه طریقې سره، ولا تمسکوهن او مه ایساروئ دې لره ضرارا دپاره د تکلیفو، لتعتدو چې تاسو سرکشي وکړئ په دې باندې، چې نقصان ورکړئ دې لره، لتعتدو چې تاسو وکړئ تکلیف ورکړئ دې لره، یا تاسو د حد نه تجاوز وکړئ. دی به د دې دپاره ایسارولي چې نور به یې پرې ظلم زیاتې کو یو څه بل څه، یا به یې چېرته بله ښځه بله زنانه به یې خوښه وه نو بس هغې سره به یې سمه زندګي تېروله، دا به هسې بس لکه د مزدورو نه هم پاخوا د غلامانو زندګي ګډه وډه خرابه، داسې نه وي پکار، انصاف پکار. ومن اوس الله وی ګوره الله په خپله د ده پیسې ده ته وایي چې ظالمه، ومن یفعل او هغه چا چې وکړو ذلک دا کار، فقد ظلم بس یقینا د ظلم وکړو نفسه په خپل ځان باندې، په خپل ځان یې ظلم وکړو. دا خو د ده سابقه ښځه ده، دا د ده عزت دی، دا د ده ناموس دی، دا د ده په شان انسان ده څنګه چې دی انسان دی، په هغې ظلم مه کوه، د دې بدله به درنه خدای دی، خدای به دې بیا ټولې دنیا ته رسوا کړي. نو الله وایي ظلم مه کوه، چا چې دا کار وکړه ده په خپل ځان ظلم وکړو، دنیا یې تباه شو آخرت کې به هم ترې بدلالي. ولا تتخذوا او مه نیسئ مه ګڼئ آیات الله آیاتونه د الله تعالی هزوا په ټوکو سره، د الله آیاتونه چې د دې پورې ټوکې مسخرې مه کوئ، الله درته ویلي چې د دې حدودو خیال وساتئ نو بس ساتئ. واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې په تاسو باندې دی، په تاسو الله نعمت کړی دی هغه یاد کړئ. کوم نعمت دی چې تاسو په نکاح سره رایوځای کړئ، څنګه په مینه محبت سره واده وکړو، دقه شان دا نعمت برقرار وساتئ. تاسو خپلو کې جدا کېږئ مه خیر دی جنګ جګړه دا د زندګۍ سره دا به راځي، کله به چې دی نو ته زیات ګزار د سینډل کې، کله به د هغې طرفه په تا باندې د چوکې موکې ګزار راځي وغیره، کله به خاوند طبیعت سختي، کله به د ښځې چې دی نو د هغې موډ خراب وي. خیر د ګزاره وکړي، الله رب العزت یو بل سره ستاسو چې کومه نکاح ده دغه نعمت ځان ته رایاد کړي، د خوشحالۍ زندګي یو بل سره تېر کړي، الله دې ټول کورونه داسې کړي. واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې په تاسو باندې، وما هغه څه انزله چې نازل کړي دي علیکم په تاسو باندې من الکتاب د کتاب نه، والحکمت او د حکمت نه، یعظکم به نصیحت کوي الله رب العزت تاسو ته په دې سره دا قرآن ستا لپاره الله رب العزت درته په دې سره نصیحت کوي. نو چې اوس یو کس د سره قرآن ته نه کیني، قرآن ته خپل کتاب نه وي چې دا خو پکې نوې نوې مسلې روباسي، یا چې دی نو دا مسلې داسې دي او دا داسې نه، هره مسله د قرآن زده کړه دا ستا لپاره نصیحت دی. د طلاق مسله ده، د حیض مسله ده، د هر څه ده، که پیچیده ده که هر څه، که په تا اوس ښه لګي که بد لګي که هر څه یو څه بس، خو ته ورته وګوره دا زندګي دقه شان جوړ کړه. واتقوا الله ويرجل الله تعالى ويرجل الله تعالى واعلموا بها شيئا ان الله يقينا الله رب العزت بكل شيء عليم، فهر سبان علم والدي الله